نن د موبایل بلا ضرورت استعمال یو غلط استعمال هر سړی ته پاته ده چې د موبایل غلط استعمال دې زموږ معاشره تباہ او برباد کړ یا د هغې اجازت خو په ترو باندې نشته. یو بلا ضرورت استعمال بغیر د ضرورت استعمال باندې ډاکټر صاحب له پکار دی چې هغه معاشره چې دا خبردار کړي. نن چې د قرآن مجید څومره تعظیم راولوید، نن چې قرآن څومره ښکته ولوید، نن چې اسلام څومره مخ په ښکته روان دی، حالانکه مخکې په وړاندې روان خلک یې متاثر کړ. د دې اصل وجه د موبایل بغیر د ضرورت استعمال. مولانا زین الله زین صاحب دی باجوړي او عالم دی، هغه د موبایل په د استعمال لپاره څه آداب لیکي. نو هغه کې دومره حدودو ته ځي چې داسې خبرې هم نه دي کول پکار، داسې خبرې هم نه دي کول پکار. مثال زموږ ما ته چا ټلیفون وکړ السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه حال دی؟ خیر دی، تاسو خیر دی؟ الحمدلله. ته خیر دی؟ بسم الله. ښه نور خیر دی؟ خیر دی. او پلار دی ښه دی؟ خیر دی. کور ته خیر دی؟ خیر. مور دی ښه ده؟ خیر دی. خور دی ښه ده؟ خیر دی. ورور دی ښه ده؟ خیر. خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی خیر دی. یعنی د دې علما اجازت نه دی ورکړ چې په موبایل باندې داسې قسمه خبرې کړو. بس السلام علیکم، څنګه حال دی؟ خیر دی الحمدلله. تاسو خیر دی؟ څه کار دی؟ خپل کار بیا راوړاندې پالتو خبرې موبایل باندې اجازت نشته. دا میسیجونه کول، دا شپې شوګیرو، پته نه معلومه ده. دا جسمانی بیماریانې چې څومره پیدا شوي دا د موبایل نه. ډیپریشن موبایل راوند، انزایټي په معاشره کې د موبایل نه ده، ټینشن په معاشره کې د موبایل نه دی. هر سړی په دې کشمکش کې دی چې که تاسو وګورئ څار په هوا کې حکما لیکي الله جل جلاله د جسم نشاطت، دلچسپي، قوت، طاقت دا الله جل جلاله یې ښودی دی. د سحر په هوا کې تجربه وکئ، د سحر د اذان نه وړاندې ټیم کم چې د تهجد دپاره بالکل پرفیکټ ښایسته ټیم دی، په دې ټیم کې الله په دغه هوا کې وی حکیمان وی د انسان د جسم طاقت، قوت، نشاطت، دلچسپي، ژوندون، مزه دا الله په دغه ټیم کې ښودی ده. اور د جسم دپاره الله جل جلاله قوت، طاقت، نشاطت، خوند، مزه، دلچسپي دا الله د ماخوستن د منځ نه بعد فوري طور سره په خوب کې ښودی ده. فوري طور چې ضروري کار دی نه. کله به چې د رسول الله ضروري مشوره و د ماخوستن د منځ نه بعد به کوله د صحابه ابوبکر و عمر، ګینې رسول الله به فوري طور سره خپلې بسترې ته ټیک وسته په ایمان باندې په معاشره کې ووایه د ماخوستنه دغه کم ټیم کې چې الله د جسم طاقت په خوب کې ښودی دی هغه ټیم په موبایل کې صرف دی، روان دی. یو خو د مطالعه ده که هغه یو انسان کوي یا یو مشوره ده لازمیا کوي، اب جدا ده، مستثنا ده د دې. اور کم ټیم کې چې الله منځ انسانو کې فاسي، یعنی سحر د اذان نه مخکې وخت ټیم د تهجد ټیم، هغه ټیم دی پاستر سملی ویده شي. د سار د منځ نه بعد د دنیا دا تاسو ورته واکینګ وای ورزش وکړه، په دې کې د جسم قوت، خوشحالي، طاقت، سکون، چین، آرام پروت دی. په دې ټیم کې که ته وځې ورزش کې ذکر و اذکار سره ډیره بهتره ده. هغه ټیم نوجوان پاستر پروت دی. ان تر دې کچې بچې د آیفون په شوق کې دی. هر سړی په دې ځګین کې دا فساد لګول بلا ضرورت استعمال د دې زمونږ په دې سوسایټي معاشره کې روان. دا بچی به په پلار پسې آیا د مرګ نه بعد تلاوت د قرآن وکړي، دا بچی به پلار له 2 رکعاته نفل وکړي، دا په صدقه وکړي. نه دا څه موبایل داسې فساد وکړو، موبایل داسې فتنې راومې کړي، دا بغیر د ضرورت استعمال روان دی. دا ذهنی کمزوری چې څومره ده دې کې ده. وقت ډیر قیمتي دی عزیزان.
که ته زما سره دلته خواته کښېنې اسرائیل راشي او تا ته وایي چې زه ستا دا روح حالم او بیا تا ته وایي چې زه تا له 1 ګنټه ټایم در کوم ته به څومره خوشحاله چې زه تا له 1 ګنټه ټایم دی نه بعد هم در کوم ته به یې ما ته پکې د توبې توفیق د معافۍ توفیق لږ ذکر د قرآن تلاوت د خلکو نه د معافۍ توفیق الله جل جلاله ما ته راکو ته به ډېر زیات خوشحاله لیکن شپه کې تا ته ټیم شته که ته معافي غواړي ورځ کې تا ته ټیم شته خلکو نه معافي غواړي د الله عبادت کې نه هغه ټیم چې کله ستاسو شته نو تا موبایل کې صرف کو د دې مثال دقه دی چې ته زما خواته ناست اسرائیل علیه السلام دله راغ 1 ګنټه ټیم یې درکړه تا ته دا 1 ګنټه څومره قیمتي ده حالانکه ستاسو 24 ګنټې روانې تېرېږي ستا په نظر کې د دې ټیم اهمیت نشته موبایل نه مسج زمونږ بچي سالي پلان کې سعودي کې دومره وګټلي شاهد انور صاحب دومره وګټلي بینومي ګیم دی پسات دی من ایکسبیټ دی دومره پیسې ته خلکو وایستې واین سو علاوه دومره پیسې ته وباسه موږ په ځان باندې پیږو نو په قلاره باندې ناست او چې کله ټیم زموږ سره دی موږ د هغه ټیم قدر ونه کړو موږ د سیکنډ قدر ونه کړو د دین قدر هم ونه کړو سم زده نه کړو حالانکه دې نه به زموږ نه به تپوس کېږي عمر مې درکړی فیما افناه په څه کې دې فنا کړو ځواني مې درکړې وه څه کې دې تېره کړه هسې زه وایم یو کس به مال د دې جواب راکړي چې ستا ځواني ده سهار مونځ دې ولې نه دی کړی د دې به ماله یو جوان جواب راکړي دې به ماله جواب راکړي چې تا دا 20 سال زندگی تېره کړه 25 سال په دې کې تا ولې علم نه دی زده کړی یو عذر داسې نشته چې ته ما ته پیش کړي زما صحیح جواب دی نو الله له به د دې خبرو څنګه جواب ورکړه ظالم هو جاړه د شپې پاس خبرې ورسه وکړه دا خپل جسم په تا حق لري دا موبایل په کله چې وایي د سکرین ته نظر راشي سکرین فوري طور په دماغ باندې اثر پرې باسي